السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دما ډېر عزتمند اوریدونکو، د صحیح بخاری هفتوار درس په سلسله کې بنن ان شاء الله کتاب المغازی نا یو څو حدیثونه بیانو. او دا خبره مونږه بار بار کوو چې دا موضوع خو په دې کې د غزا ذکر دا، د جهاد ذکر دا، د جهاد د سفر ذکر دا. خو دینه علاوه هم مونږ ته په دې حدیثونو کې ډېرې قیمتي خبرې ملويږي، ډېرې د فائدې خبرې ملويږي چې هغه سره مونږه هغه باندې عمل وکړو. یو خو زمو په علم کې اضافت وشي، دویم دا ده چې عمل ور باندې وکړو، دنیا او آخرت د سړي ښکلی شي او ښایسته شي. په دې کې صفحه نمبر 301 تاسو راوړئ او دا باب نمبر دا 34 40. په دې کې چې کوم باب راوړی دا امام بخاری رحمه الله، هغه باب دا سریت عبد الله ابن قذافه السهمي وعلقمة ابن مجرز المدلجي ويقال إنها سرية الأنصار. باب دا په بیان د دې خبرې کې چې عبدالله ابن خزافه سهمی و علقمه ابن مجرز مدلجی رضی الله عنهما د سریه او د جهاد بیان. او دیتا د انصار سریه هم یلش. سریه باندې خو تاسو ما پوی کړیو چې هغه جهاد، هغه غزا، هغه سفر، هغه ډله چې هغه کې نبی علیہ السلام په خپل موجود نوي او نبی علیہ السلام هغه یو ځای ته استولی وي د پاره د جهاد. نو دوی اوس د جهاد په سفر وتلی دي. او دا روایت کیږي د حضرت علی رضی الله عنه نا. عن علی رضی الله عنه قال بعث النبي صلی الله علیه وسلم. حضرت علی رضی الله عنه روایت تا فرمایي چې نبی علیہ السلام یو لخکر روان کړلو، یو لخکری برابر کړلو او یو لخکری روان کړلو. سریتن فاستعمل علیها رجلا من الانصار. او د دې لخکر چې کوم سپهسالار مقرر کړو نو دا یو انصاری وو. انصاری مطلب دا چې دا د مدینه اوسیدونکي او هغه د دې سفر مشر امیر او سپهسالار مقرر کړلو. او بیا فرمایي چې وامرهم ان يطيعوه. نبی علیہ السلام حکم وکړلو د دې سفر شرکاو ته، حاضرینو ته، چې تاسو به د خپل امیر اطاعت کوئ، د خپل امیر خبره به منئ. نو په دې ځکه یو خبره خدا شولا
چې کوم یو کس امیر مقرر شي د مسلمانانو، کاغا د سفر امیر دا، کاغا د حضر امیر دا، او کاغا د هر شي امیر چې مقرر شي، مسلمانانو هغه باندې اتفاق وشي، نو بیا به د دې اطاعت وکړي، د دې خبره به منلی شي. د امیر اطاعت دا انتهایی ضروری ده، ځکه چې کله د امیر اطاعت نه کیږي نو بیا په نظام کې ګډوډ راشي. لکه مثلا دا زموږه مدرسه ده، د دې مدرسې یو مشر ده، دا مشر چې دا د دې مدرسې امیر ده، دا د دې شاګردانو او د دې استادانو امیر ده چې دا مشر ده د مدرسې. نو دې چې کومه خبره کوي دا به منل شي، او کدا نشي منلې نو بیا به د مدرسه ګډوډ شي، د مدرسه او بیا خراب شي، بیا مدرسې کې ګروپ بندي پیدا وشي، بیا به مدرسې کې انتشار پیدا وشي. دا مې یو مثال تاسو ته بیان کړو. دسې هر یو نظام، کاغه د کور نظام دا، کاغه د خاندان نظام دا، کاغه د اسلامی نظام دا، او که هر یو نظام دا، هغه د پاره یو مشر ضروری دا. هغه مشر باندې دا ټول خلق راټول وي، دا ټول ور باندې راټول وي، ټول ور باندې اتفاق وي. نو دا مشر د دې اطاعت کول، د دې خبره منل دا انتهایی ضروری دی. بیا او بیا ورسته په تفصیل کې راځي چې کومه خبره به معنی او کومه به نه معنی. نو سفر باندې روان شول دا صحابه کرام فغضبا، نو یو ځای کې د امیر ته غصه ورغله. د چې یو ځای راغلو چې د امیر ته غصه ورغله، چې غصه شولو فقال، نو دی امیر دی خپلو کشرانو ته ویلو الیس امرکم النبی صلی الله علیه وسلم ان تطیعنی، آیا تاسو ته نبی علیہ السلام حکم نو کړی چې تاسو به ما خبره منئ؟ تاسو ته نبی علیہ السلام حکم کړی و چې ما خبره ومنئ. قالو، نو انور صحابه کرام ورته ویلو چې بلا هو موږ ته نبی علیہ السلام حکم کړی دا، موږ خو دې تا خبره منو. قال، نو دې مشر ورته ویلو فجمعوا لي حطبا، تاسو لرګي را جمع کړئ. دا د امیر حکم و چې لرګي را جمع کړئ. صحابه کرام لاړو لرګي را جمع کړو، فجمعوا، نو را جمع کړو. فقال، نو بیا ورته امیر ویلو اوقدوا نارا، چې اوس اور بل کړئ، دې لرګیو نه اور بل کړئ. فاوقدوها، نو هغوی اور بل کړلو. فقال، نو بیا ورته امیر ویلو ادخلوها، اوس په دې اور ته ور داخل شو، د اور ته ور ټوپونه کوي، ټوپ کوي دی اور ته. فهمو، نو ځنه صحابه کرامو اراده وکړله، ځکه چې امیر دا حکم دا نبی علیہ السلام حکم کړی دا چې امیر هر یوه خبره کوي دا به مني. نو ځنه صحابه کرامو اراده وکړله چې دی اور ته ور ټوپ کړي. نو بیا څه وشول؟ وجعل بعضهم يمسك بعضا، خو بعض صحابه کرام پکې داسې وو چې هغوی دا خلک یې رامنې کړلو چې نه، اور ته څنګه ور ټوپ کوئ، اور ته به ټوپ نه کوئ. ویقولون فررنا الى النبي صلی الله علیه وسلم من النار، ځکه چې موږ اسلام قبول کړی دا او مونږ نبی علیہ السلام ته ورغلی یو، خو همدې دپاره ورغلی یو چې مونږ اور نه ځان بچ کوو. اور نه مراد دې کې د جهنم اور ده. مونږ خو د اور نه بچ کولو دپاره اسلام قبول کړی ده. مونږ خو د اور نه بچ کولو دپاره نبی علیہ السلام ته رغلی یو، د نبی علیہ السلام باندې راغونډ شوي یو، نبی علیہ السلام باندې مو ایمان راوړی دې دپاره چې مونږ اور نه بچ شو. او مونږ ته د امیر یې چې اور ته ور ټوپ کنه، اور ته به ټوپ نه کوئ. چا چې ټوپ کولو هغه یې رامنې کړلو، دا بعضې صحابه کرام. نو بیا فرمایي چې فما زالوا حتی
خمدت النار. نو اندوی باس کولو په دې خبره کې چې و ته ټوپو کا ټوپ نه کو چې زما ټوپ کوي چې ټوپ کوي چې یو خبره بدې کې اور مړ شو. فسکنا غضبه، د امیر غصه چې هغه هم سړا شو. فبلغ النبي صلی الله علیه وسلم فقال، نو چې کله دوی واپس راغلو د سفر نه او نبی علیہ السلام ته دا قصه بیان کړ چې دسي چلو دسي خبره وا. فقال نبی علیہ السلام تو فرمایلو لو دخلوها ما خرجوا منها الى يوم القيامه، کچری تاسو دی اور ته ور داخل شي وای نو قیامت پورې به تاسو دی اور نه راوتلی نه وای. نبی علیہ السلام یعنی دا خکړی تاسو چې دا اور ته تاسو ور ټوپ نه دا کړي. او بیا ته نبی علیہ السلام خبره وکړه، په دې خبره کې موږ د پاره ډېر لوی نصیحت پروت تا. الطاعت فی المعروف، خبره به د نیکی په کار کې معنی، اخ کار کې به د امیر خبره معنی چې هغه قرآن او سنت سره برابر وي، اخ کار کې به خبره نه معنی چې هغه قرآن او سنت نه خلاف. نو دیجه کې نبی علیہ السلام یو اصول کې ایک ډولو، او دا اصول مو د پاره هم ده، دا اصول ټولو مسلمانانو د پاره ده، دا اصول قیامت پورې ده چې امیر چې دا مشر چې دا د دې خبره منل ضروری دي، خو هغه خبره چې هغه قرآن او سنت ته برابر وي، شریعت ته برابر وي، لیارې ته برابر وي. او چې داسې خبره وي چې هغه قرآن او سنت نه خلاف وي، نو بیا به څه کوي؟ بیا به هغه خبره د امیر هغه به نه مانی. او بیا نبی علیہ السلام په بل روایت کې راځي چې نبی علیہ السلام بیا د چې کوم امیر وو هغه پوی کړلو چې تا ته داسې نه وکول پکار. اصل کې بیا مفسرین او محدثینو لیکلي دي چې دې امیر یو آزمایش کولو په دې خپلو کشرانو باندې چې کس دوی د ما خبره مني او کنه مني. نبی علیہ السلام منی کړو چې داسې آزمایش مکوه چې هغه قرآن او حدیث سره هغه برابر نه وي. نو په دې حدیث کې موږ د پاره ایوا خبره خدا شواله چې امیر اطاعت وکوي، امیر خبره وماني، او بیا خصوصا هغه امیر چې هغه یو ګروپ یو ډله هغه د نیکی د پاره جوړ شي، د جهاد د پاره یو ډله جوړ شي، دعوت د پاره یو ډله جوړ شي، د قرآن د پاره یو ډله جوړ شي، دغه به یو مشر خامخاوي، نو دغه خبره منل دا انتهایی ضروری دي. او دویمه خبره دا شوله چې خبره به معنی خو اطاعت فی المعروف، دا اصول تاسو زده چې اطاعت به کوي خو په نیکی کې، په ښه کار کې چې هغه قرآن او سنت سره برابر وي، شریعت سره برابر وي، په اخ کار کې به د امیر اطاعت کوي. ان شاء الله په دې حدیث باندې به تاسو پوه شئ. اوس راشي بل حدیث تا، باب بعث ابي موسى ومعاذ الى اليمن قبل حجة الوداع. باب د په بیان د دې خبرې کې چې ابو موسی اشعری او معاذ بن جبل رضی الله عنهما دوی نبی علیہ السلام یمن تواستولو د پاره د امارت، د پاره د مشرولی، د حجۃ الوداع نه مخکې. حجۃ الوداع هغه حج ته یی چې هغه د نبی علیہ السلام اخره حج، چې هغه نه بعد نبی علیہ السلام باندې بل حج بیان درغله. نو هغه نه مخکې نبی علیہ السلام یمن ته دو صحابه کرام واستول د یمن د امارت د پاره. او سوال پیدا کیږي چې دا دوا امیران څنګه یو؟ نو دوا دسیو چې یمن په دوه حصو باندې تقسیم وو. یو د یمن ایوا حصہ وا، ایوا بل حصہ وا، بیل بیل دوی حصے وی د یمن. نو ایوی حصے باندې ابو موسی اشعری رضی الله عنه امیر کړلو، بل حصے باندې معاذ بن جبل رضی الله عنه دای امیر کړلو.
د دواړه لاړو یمن ته. اوس حدیث ته متوجه شو. عن ابي موسى اشعری رضی الله عنه، ابو موسى اشعری رضی الله عنه روایت ده ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذ بن جبل الى اليمن. ابو موسى اشعری رضی الله عنه فرمایي چې زه او معاذ بن جبل مونږ نبی علیہ السلام یمن ته واستول. وبعث كل واحد منهما على مخلاف، او مدواړه د یمن هغه بیله بیله حیثیت یې واستولو. یعنی یمن په دوو حصو کې تقسیم و. یوې حیثیت یې زه واستولم، بل حیثیت یې معاذ بن جبل واستولو. قال والیمن مخلفان، او یمن چې دا په دوو حصو تقسیم و. ثم قال، بیا فرمائی ابو موسیٰ اشعری فرمائی نبی علیہ السلام متو فرمایلی یسرا ولا تعسرا. دا ګوره یو بل اصول له اوس کې خصوصا مشر د پاره، کغه د مسلمانانو مشر دا، که د کور مشر دا، که د خاندان مشر دا، او که د علاقې مشر دا، که بادشاہ دا، که وزیر اعظم دا، که منبر دا، که MNA دا، که MP دا، هر څوک څه مشر دا، هغه د پاره په دې ځای کې نبی علیہ السلام یو اصول یې خېدي. لکه څرنګه دي دوه مشرانو ته نبی علیہ السلام فرمایلو یسرا ولا تعسرا. تاسو خو ما مشران مقرر کړئ، خو تاسو به څه کوئ؟ یسرا ولا تعسرا. تاسو به اسانی راولئ، خلکو ته به تکلیف نه ورکوو. یعنی تاسو نه لاندې به خلک وي، رعایا به وي، عوام به وي، نو تاسو به داسې کوئ چې خلکو سره به ښه سلوک کوئ، خلکو سره اسانی کوئ، خلکو سره سختی نه کوئ. وبشرا ولا تنفرا. بل دا چې خلک به خوشحال ساتئ. وبشرا، خلک به خوشحال ساتئ. ولا تنفرا، او خلکو په زړونو کې به نفرت نه ورچوئ. یعنی داسې کارونه به نه کوئ چې د خلکو په زړه کې تاسو سره نفرت پیدا شي، او خلکو په خپل زړونو کې یو بل سره نفرت پیدا شي. دا د مشروری اصول نبی علیہ السلام دیږي کې وخت. اوس کنن سبا تاسو وګورئ د مسلمانانو څوره مشران دي، خصوصا هغه مشران چې هغه لاس کې اقتدار ده، اختیار ده، الله خوف پښتانه، نو هر مشر خپل ګټه پسې لګیدل ده، خپل فائدې پسې لګي، دا عوام غم نه کوي. او یو اصول بیا چې کوم هغه دنیاوی خلق دي، کوم چې دنیاوی خلق دي، هغه یو اصول یې خیره. دا ګوره دا د نبی علیہ السلام اصول دي، دا د شریعت اصول دي، دا په حدیثو کې دا اصول دي. او کوم چې بیا دنیاداری خلق دي، کوم چې بیا غیر مسلمه خلق دي، هغه کوم اصول یې خیره. هغه داسې اصول یې خیره چې خلق وجنګوا او ته حکومت کوا. یعنی ته حکومت علی کولای شي چې دا خلق په خپل منځو کې تا جنګولي، خلق د په یو مسایلو کې ورچولي. لکه نن سبا چې کوم وخت، بلکې ډیرو وختونو نه دا خبره روانه ده چې مثلا د دې ملک ته په دې کې د عوام کله یو مسله، کله بل مسله، کله بل مسله، عوام مسنون نه راوځي، مسنون عوام نه راوځي. د اصل کې د مشرانو د خلق په دې مسلو کې ورچولي دي چې مونږ نه هیرو، چې مونږ ته څوک څه ونه. الان کې مشر د پاره نبی علیہ السلام چې کوم اصول یې خېدي هغه دا دي چې یسرا ولا تعسرا. اسانی ورکوا، خلکو ته تکلیف ما ورکوا. وبشرا ولا تنفرا، خلکو ته خوشحالي ورکوا، خلکو ته نفرت ما ورکوا. نو دغه اصول ورته کېدولو. نو فانطلقا كل واحد منهما الى عمله. نو دا دواړه لاړلو خپل علاقې ته، خپل ډیوټي ته، خپل ډیوټي ته دواړه لاړلو. چې لاړلو نو قال، نو ابو موسی اشعری فرمایي وکان اذا سار فی ارضه وکان قریبا من صاحبه احدث به عهدا فسلم علیه. نو دا خو داسې بدشیان نه وو کنه، دا داسې مشران خو نه وو لکه نن سبا چې په محلونو کې به بند ناستو، یا په بندو گاډو کې به ناستو،
یا په بندو کمرو کې به ناستو، دوی به خپلو علاقو چکر لګولو، پورا علاقې باندې به دوی ګرځېدل. نو ابو موسی اشعري فرمایي چې کله کله به داسې وشو چې موږ به د خپلو علاقو چکر لګولو، نو دې کې به مونږ سره میلاو شو یو بل سره، ځکه چې د یمن یوه علاقه به چې ختمېده نو بله به شروع کېده. نو اکثر به داسې وشو چې دا کومه علاقه چې ختمېږي دې علاقې ته به مو دواړه قدرتي مونږ به راجمع شول. معاذ بن جبل، ابو موسی اشعري، دوی به دورې کولې، قدرتي به راجمع شو علاقې ته به سره میلاو شو. چې میلاو شو نو بیا به څه کولو؟ فسلم علیه نو موږ به یو بل باندې سلام مو وکړلو، چې میلاو شو سلام مو وکړو. فصار معاذ من ارضه قریبا من صاحبه ابي موسی. یو ورځ داسې وشولو چې معاذ بن جبل چې دا هغه خپل علاقې دورا کوله او د ابو موسی اشعري علاقې ته ورسېدو. نو فجاء يسير على بغلتي حتى انتهى اليه. نو دې فرمایي چې کله غدي ته ورنږدې شو ده، نو دې په خپل خچر باندې د سورو ور باندې ناستو ابو موسی اشعري ته راغلو. واذا هو جالس، او په دې کې ابو موسی اشعري هغه ناستو. وقد اجتمع الیه الناس، او دې کې نورم ډیر خلک راجمعو. ابو موسی اشعري ناستو، معاذ بن جبل راغللو، او نورم ډیر خلک ناستو. واذا رجل عنده قد جمعت يداه الى عنقه. په دې خلکو کې یو سړی و چې هغه لسونه تړلی شي وو اورمیک پورې. ابو موسی اشعري یو کس نیولې ده، او دا کس چې نیولې ده نو تړلی وو، لسونه یې د اورمیک پورې ورته تړلی وو. فقال له معاذ، نو معاذ بن جبل ورته وفرمایلو ابو موسی اشعري ته، یا عبد الله ابن قیس ایما هذا. عبد الله ابن قیس دا ابو موسی اشعري ته ویلو چې ایما هذا، د سړی د ویلې تړلې ده، او تاسو څنګه دي چې ناستو د دوره خلک هم راجمع دي، و د سړی دم تړلې ده، څه چل ده؟ قال نو ابو موسی اشعري ورته وفرمایلو هذا رجل كفر بعد اسلامه. دا هغه سړی ده چې د اسلام نه بعد کافر شوی ده، یعنی د مرتد شوی ده. نو د مرتد سزا په قرآن کې راغلی ده کنه، مرتد سزا چې ده هغه قتل ده، هغه مړ کوي. څوک چې اسلام قبول کی مسلمان شي، هغه دوباره بیا چې کافر شي دغه سزا قتل ده. نو دا سړی مزکه تړلې ده چې دی اسلام قبول کړي او هغه نه بعد بیا کفر کړي. نو قال، نو معاذ بن جبل ورته فرمایلو لا انزل حتى يقتل. خټیک شولو به دا خبره ده، نو زه اوس اوره پورې زه خپل کچر نه راکوزېږم څومره پورې چې دا ته مړ کړی نه وي. د اسلام نه بعد کفر څنګه کړی؟ دا ورته معاذ بن جبل ابو موسی ورته وفرمایلو. قال، ابو موسی ورته وفرمایلو انما جیء به لذلك فانزل. ټیک دا دا کار کوو، اندې د پاره مده سړی تړلې ده، د سړی باندې د پاره تړلې ده، خو تر کوز خوشا په کچر باندې ناشتي تر کوز خوشا سفر دې کړی ده. قال معاذ بن جبل ورته فرمایي ما انزل حتى يقتل. زاغي پر نه کوزېږم چې دا د قتل کړي نه وي. فامر به فقتل. نو ابو موسی اشعري حکم وکړلو او دا سړی قتل کړو، کوم چې مرتد و. ثم نزل فقال. اغنا بعد معاذ بن جبل خپل قچر نه راکوز شو او بیا سره خبرې شروع کړې. څه خبرې کړې دي هغه به تاسو ته وایم، خو دې پرې تاسو لږ د حدیث ته متوجه شو. په دې کې ټول نه اول خبره خدا شوله، لکه څنګه ما اول کې ویلو چې امیر ته پکار ده، بادشاہ ته پکار ده، خلیفہ ته پکار ده، مشر ته پکار ده، دا هر څوک ده چې هغه د خپل علاقې دورا کوي، خپل علاقې کې ګرځي، د خلکو حالت د معلوموي، د هغو خیال د کوي، هغوی ته اسانی ورکي، هغوی ته خوشحالي ورکي، نفرتونه نه پیدا کوي،
سختیانی نه پیدا. یوه خبره خدا شو. دویمه خبره دا شوله چې دغه کس چې ابو موسی اشعری رانیولی و د دې غلطي دا وه چې دې اسلام نه بعد کفر کړی و، نو دا یې قتل دپاره راتړلی و. معاذ بن جبل چې دا خپل سورلۍ نه نه راکوزېدو، دې نه دا معلومیږي چې دا ډېره سخته ګناه ده او دا ډېر سخت کار ده چې یو سړی مسلمان شي او بیا کافر شي. هغه ورته ویل چې وره پرې زه سورلۍ نه راکوزېږم نه چې دا د قتل کړی دی. هغوی په اسلام باندې دومره غیرت کولو، هغوی په اسلام باندې دومره غیرت کړی ده. بهر حال چې کله هغه قتل کو، نو معاذ بن جبل خپل سورلۍ نه راکوز شولو، نو بیا دو خپله کې اوس خبرې کوي. دا خبرې اوس موږ لپاره ډېرې فایدهمنې دي. په دې خبرو باندې ځان کوي چې کله معاذ بن جبل راکوز شو، فقال وی فرمایلو یا عبدالله، اے عبدالله. د عبدالله لفظ چې دا کنه دا په عربو کې یو داسې دا چې عام کستم عبدالله یالی شي چې د الله بنده، لکه موږ چا د آواز کول اے فلانیه اے فلانیه، نو یا عبدالله کیف تقرأ القرآن، ته قرآن پاک څنګه تلاوت کوي؟ دا ګوره دا د صحابه کرامو خبرې وي ښه، او موږ خپله کې سره میلاو شو موږ خبرې کوو څنګه یې ښه یې جوړ یې کاروبار د څنګه ده، بچي د څنګه دي، روزګار شته که نشته، ودونه د ورته کړي دي که نه دي کړي، کور د څنګه ده، او څه شی څه د وکړو سفرې څه د ونه کړو. موږ دا دنیا پوښتنې کوو، نو ټولې پوښتنې د دنیا وي. صحابه کرامو پوښتنې هغه د دین وله وي. اوس معاذ بن جبل ابو موسی اشعری نه پوښتنه کوي چې ته د قرآن شریف څنګه یې، د قرآن څرنګه تلاوت کوي ته؟ قال، نو ابو موسی اشعری ورته وفرمایلو اتفوقه تفوقا، زه داسې لږ لږ یایم. لږ لږ مطلب داسې لکه څنګه قرآن کې لفظ ده که نه ورتل القرآن ترتیلا، قرآن یایا په ترتیل سره، نو زه داسې آرام آرام سره قرآن یایم، یو لفظ قرآن یایم، تلاوت کوم. نو اوس ابو موسی اشعری معاذ بن جبل نه پوښتنه کوي، قال فكيف تقرأ انت يا معاذ، اے معاذ ته څنګه تلاوت کوي د قرآن، ته قرآن څنګه یاي؟ قال، نو معاذ بن جبل ورته وفرمایلو انام اول لیل، زه چې کله شپه شي نو اول شپې کې زه اوده شم، خوبیولی شم. انامو زه خوب کوم، اول لیل د شپې په اولې حصې کې. فاقوم وقد قضیت جزئی من النوم، نو بیا چې کله ما په حصې کې یا ما په نصیب کې چې څومره خوب وي هغه خوب زه وکړم او بیا زه راپاڅېږم، نو فاقرأ ما كتب الله لي، نو هغه نه بعد به زه د قرآن تلاوت کوم، او څومره چې الله تعالی ما دپاره لیکلی بس هغومره زه تلاوت وکړم. او بیا فرمایي فاحتسب نومتي كما احتسب قومتي، دا اوس خاص خبره ده. فاحتسب نومتي كما احتسب قومتي، مطلب دې څه مطلب دا ده چې زه کله شپې څملم نو هم د ثواب په نیت باندې څملم، او چې کله زه سبا راپاڅېږم نو هم د ثواب په نیت راپاڅېږم. د دې مطلب څه ده؟ مطلب دا ده چې شپې زه څملم نو دې نیت سره زه څملم چې زه به شپې پاڅېږم او زه به قرآن یایم، او زه سبا راپاڅېږم شپې آخري حصې کې یا څه حصې کې، نو همدې دپاره راپاڅېږم چې زه قرآن وایم. نو دا قرآن به غو څنګه یالو؟ یو لفظ آرام آرام سره. د تهجد په منځ کې به قرآن یالو، دوی به تهجد ته پاڅېدلو، نو تهجد چونکې دا خو اکثر صحابه کرام پکې حافظان وو، چونکې عرب وو، پوهېدلو ورباندې، نو په یاد به قرآن پاک د تهجد په منځ کې به یالو. نو دا دوی ول اخیری خبره، دا پورا حدیث کې اخیری خبره چې هغه دا و، او دې کې موږ لپاره خاص خبره هم دغه ده چې موږ لږ خپل ژوند باندې لږ سوچ وکړو چې موږ قرآن پاک سوره یایو. ګوره قرآن پاک باندې کې تاسو د یوه خبره یاد ساتو، دا ما ذاتي تجربه ده، ما خپله تجربه ده. اوس قرآن شریف مو روزانه یایو، مونږ روزانه یو آیت دو آیت ترجمه کوو،
عام دی قرآن پاک ویل دي او ټول نه ضروري کار ومغه چې خپل ایم وای بل چاته ایم خو چې بیا تلاوت تکینی او ځان تکینی او تلاوت کې په یو آیت باندې غور شروع کی سوچ شروع کی نو هغه کې به زړه ته چې کوم سکون اطمینان خوشحالي ملويږي کنه هغه به ساجي باغ هغه کې مخبل ذاتی تجربه ده نو ان شاء الله مو بدا کوو چې دا معمول به جوړو دا عادت به جوړو چې د قران پاک ترجمه او تفسیر سره سره قران پاک تلاوت او تلاوت به داسې نه کوو چې ودان خلاصو نه د سیو لفظ د سیو آیات څومره چې مو په ایدل شو هغه باندې به سوچ کوو هغه کې بیا ډیره عجیبه خونده او ډیر زیات خونده پاږي کې بیا ډیره زیاته مزه ده پاږي کې الله تعالی دې موږ ته په دې حدیثونو باندې پوهه نصیب کړي الله تعالی دې موږ ته په دې حدیثونو باندې عمل کولو توفیق راکړي دعا وکړو امين الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله واصحابه اجمعین یا الله تعالی ته ډیر مهربان بادشاہ یا الله تعالی ته ډیر لوی بادشاہ یا الله تعالی ته اختیارمن بادشاہ یا الله تعالی ته د بادشاہانو بادشاہ یا الله تعالی ته هر کار کوونکی یا الله تعالی ته په هر شی باندې غالب یا الله تعالی ته قهار یا الله تعالی ته جبار یا الله تعالی ته وهاب یا الله تعالی ته صفاتونو مالک هغه صفاتونه څنګه صفاتونه بل چا د پر نه دي صرف تا د پر یا الله ته صمد ذاتی یا الله تعالی دی اسماء الحسنا په برکت سره د تعالی تعالی د لوی ذات په برکت سره یا الله تعالی دې موږ ګناهونه معاف کړي او یا الله تعالی دې موږ ګناهونه معاف کړي یا الله تعالی دې موږ مور او پلار ګناهونه معاف کړي یا الله د حاضر جمع ګناهونه معاف کړي او یا الله څوک چې د دعا واوري یا الله تعالی دا وی ګناهونه معاف کړي او یا الله د ټول مسلمانانو ګناهونه معاف کړي یا الله تعالی د دې اسماء الحسنا په برکت سره دا د لوی ذات په برکت سره یا الله تعالی دې موږ ټول مشکلات آسان یا الله تعالی موږ ته اغل یاري چې هغه بند یاري دی یا الله تر اخلاص کړي یا الله د خیر یاري تر اخلاص کړي د خوشحالي یاري اخلاص کړي دنیا او آخرت خوشحالي یا الله د تا په اختیار کې را او تا نه غواړي ځان د پاره هم بچو د پاره هم مسلمانانو د پاره هم یا الله مشرانو کشرانو د پاره یا الله موږ د پاره د خیر یاري اخلاص کړي یا الله او یا الله تا نه علاوه یا الله بل چاته مو محتاج مکی یا الله بل چاته مسرچټي مکی یا الله بل چاته مسرکوزي مکی یا الله تعالی بل چا په مخ کې مشرمدا مکی رسوا مکی یا الله تعالی څوک چې بیماران دي شفای کامله واجله ورته یا الله تعالی څوک چې مړي شي دي څوک چې مړ شي دي یا الله تعالی کدي مونږه مشران دي کا کشران دي کا ځوانان دي کا زنانا دي ټول مسلمانان یا الله تعالی قبرونو کې ورسره رحم معاملې وکړي یا الله تعالی ګناهونه ورته معاف کړي یا الله تعالی ګناهونه په نیکیانو باندې بدل کړي یا الله رحم معاملې وکړي یا الله څومره ژوند دي مو مشران کشران خځې نر یا الله تعالی تو په ژوند کې برکت واچي یا الله تعالی ته لوی ژوند ورکړي ایمان سره او صحت سره یا الله څوک چې بیروزګار دي ته حلال روزګار ورکړي یا الله تعالی د چا روزګار شته ته پکې خیر او برکت واچي یا الله تعالی ته دې مو بچي یا الله تعالی غلط کارونو نه غلط سوچ او فکر نه غلط عقیده او نظریه نه غلط لیارو نه غلط ملګرو نه یا الله تعالی بچ کی یا الله تعالی څوک څه قرضدار دي یا الله قرض نه اخلاص کی یا الله څوک څه ضرورتمند دي یا الله تعالی ضرورتونه پورا کی په مال کې او د برکت واچي په جسم کې برکت واچي یا الله په کاروبار کې برکت واچي یا الله تعالی ته مسلمانانو باندې رحم وکړي مسلمانانو منځ کې اتفاق او اتحاد نصیب کړي یا الله مسلمانانو منځ کې اتفاق او اتحاد نصیب یا الله مسلمانان ډېر پازمایش کړي یا الله تعالی به اتفاق دي به زور دي یا الله تعالی ته طاقت ورکړي ته زور ورکړي ته مسلمانانو منځ کې اتفاق او اتحاد نصیب یا الله دې موږ مدرسه دا سیوړه غونې مدرسه دا یا الله ټوټه ټوټه کار پکې کوو یا الله خدای کار یا الله تعالی دا تمونه قبول هم کې او یا الله تعالی دا کار ته همیشه د بار لري یا الله تعالی کوم ژوند دی یا لمونه دا کار واخلي موږ نه بعد یا الله موږ کشران یا الله تعالی غوي نه دا کار واخلي او یا الله تعالی موږ دا دعا کوو چې رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين
یا الله تعالی د مو چې کوم کار شروع کړی دا یا الله تعالی اگر چې دا ډېر لږ کار دا هیڅ کار نه دا دنیا د پر مو ډېر وختونه ورکړي خو یا الله دا کار ته آباد لري ته شاد لري یا الله تعالی مو بچو ته دا کار منتقل کی مو زناناو ته دا کار منتقل کی یا الله تعالی ته رحم وکړي کوم ځای کې چې څومره مسلمانان دي او د دین کار کوي هغه د دعوت کار کوي هغه د جهاد کار کوي